في الكفر كما يكره أن يقذف في النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترمون ربيع الأول میاشت او ربيع الأول 12 ورځ ده د نبی علیه الصلاة والسلام د پیدایش دغه میاشت چې الله رب العزت نبی علیه الصلاة والسلام په دغه میاشت کې پیدا کړی خو د پیدایش په ورځ کې اختلاف ده لیکن په دغه میاشت کې الله رب العزت خپل پیغمبر دغه دنیا ته رالیږلی او د پیغمبر وجود او د پیغمبر پیدایش د امت لپاره یو خوشخبري او د امت لپاره یو خوشحالي خبر ده او امت ته خپل پیغمبر باندې خوشحالي کول پکار ده. الله رب العزت څومره اوصاف چې الله رب العزت دا کامل او مکمل اوصاف دي الله رب العزت په الله رب العزت کې نه په اوصافو کې نه په ذات کې نه په قوت او نه په طاقت کې څه کمی شته او څه نقصان دی الله رب العزت په اوصافو کې نشته. مزګه اسمانونه او مزګه او اسمانونو کې څومره خزانه الله رب العزت پیدا کړې دي دا الله رب العزت مملوک دی او الله رب العزت دغه خزانو مالک دی. الله رب العزت په انسان باندې به حد احسانات او انعامات کړی. قرآن مجید کې الله رب العزت فرمایي وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا کچیر د ما نعمتونه انسان سے بتا باندې ما کړی دي دا شمار کې لا تحصوها ته شمار نه وکي زګه په هر یو منټ کې هر یو سکند کې الله رب العزت بشمار انعامات په انسان باندې الله رب العزت راوړي او الله رب العزت انسان ته ورکړي. الله رب العزت فرمایي چې دا انعامات سماتا ته درکړي دا نعمتونه میتا ته درکړي انسان کټوله زندگی په ګڼلو کې پښمارلو کې ولګي نو دا انعامات به تو نه ګڼي ته شمار به مکمل نه کې. الله رب العزت په انسانیت باندې بے شمار انعامات کړي. انسان ته الله رب العزت هدایت او نعمت ورکړی دا که هدایت او نعمت الله رب العزت نه وای ورکړی دا انسان به گمراه. انسان ته الله رب العزت د لیدلو طاقت ورکړی سترګې ورکړي د کچیر د لیدلو طاقت انسان کې الله رب العزت نه وای کوي دا انسان بډو دغه الله رب العزت په انسان کې د اوریدلو او قوت کې کوي د اوریدلو آمادګي کې د انسان د بل انسان خبره واوري د بل انسان په خبره باندې پوسی او خبره واوري او د سمج حاصل شي. کچیر په انسان کې الله رب العزت د اوریدلو ماده نه وایي کې انسان بګوم الله رب العزت په انسان کې د زمي طاقت کې کوي چې خپل ما په زمين وزړه کې کومه خبره یې کې دا خپل خبره د زمي ولحاظ سره د زمي په طاقت سره د بیان کې بل مسلمان ته دا انعام انسان ته الله رب العزت ورکړي. کچیر دا انعام الله رب العزت د انسان باندې نه وای کړی دی ګویاي طاقت یې نه وای کړی انسان په کوم دغه انسان باندې الله رب العزت دا انعام کړی دی چې دته قوت دی نیولو ورکړی دی قوت دی تکي ورکړی دی کچیر دی انسان سره پښې نه وای موجود دی انسان سره لاسونه نه وای موجود
نو انسان بدغو طاقتونه چې الله رب العزت د تقوا طاقت ورکړی انسان ته الله رب العزت د نیولو طاقت ورکړی چې هغه سپې کوي دغه به انسان محروم ولای دغه انسان ته الله رب العزت سر ورکړی او سر باندې ویښتو ورکړي انسان ځوان ته او سړي ته الله رب العزت مخ ورکړی او مخ باندې ویښتان ورکړي دا دی الله رب العزت انعام کچیر دغه انعام نه وای سر به وای ویښتان به نه وای پک سړی به خپل سر وټای کو سره رومال اچولی سر باندې ټوپۍ ایښي له دې وجې نه چې د دغه نعمت نه محروم وي الله رب العزت په دې سر کې به انسان ته دماغ ورکړي لوی قیمتي انعام الله رب العزت سے په انسان باندې کړی دی عقل د دې عقل په بنیاد باندې انسان اشرف المخلوق ده بهترین مخلوق دی عقل په بنیاد کچیر انسان سره عقل نه ولای دا انسان په پاگل وای دا انسان په لیونای وای دا انسان په کوکو او بل باندې نه پیته دغه الله رب العزت احسان او انعام د رزق په کړه د رزق یې ور کړه دا رزق انسان ته نه ور کړه یوازې انسانانو ته الله رب العزت نه ور کړه مفلس غریب مسکین سوالګری الله رب العزت انسان ته صحت ور کړه کدا انعام الله رب العزت د صحت نه وای ور کړی د صحت نه محروم وای بیمار وای الله رب العزت د انسان ته عزت ور کړی که عزت الله رب العزت نه وای ور کړی د انسان په بی عزت وای انسان په ذلیل وای انسان په د خواري ور ژوندۍ تیر وای نو دا انعامات د الله رب العزت د قیمتي انعامات لیکن الله رب العزت دغه انعامات او سره څومره انعامات دي په کړي قیمتي انعامات انسان ته نه دی ویل چې انسان ما پتا باندې احسان یو سړی چې تاسو روپۍ ورکړي دی موږ به تاسو په معاشره یو ملا ته یو فقیر ته یو مسکین ته یو پندې رنډې ته یو غریب ته کلیوال ته ترځوي ترګور دا ورکړي له روپۍ زکات سبا یې یادې ما دا کې ګړه در سره وکړه د دې سره ما دا کې ګړه وکړه دا بدر سره یادې موږ تاسو په معاشره کې موږ تاسو ټول یادو لیکن الله رب العزت تعالی انعامات په انسان کړی الله رب العزت دې احسان تذکرہ نه کې احسان به بتا باندې کړی لیکن یو انعام سے الله رب العزت انسان ته ور کړی دغه انعام ورکول نو ورسته الله رب العزت دې احسان تذکرہ کړی چې بتا باندې احسان او مهرباني تاسو سره انسان ډیر کې هغه وکړه دا انعام دې هغه انعام سے الله رب العزت انسانیت ته ور کړی هغه پیغمبر قرآن مجید کې دې خبره تذکرہ الله رب العزت کړی دا لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم احسانكم من بالکیزی احسان الله رب العزت کو انسانیت کو مسلمانانو باندې احسان او کسې کې پیغمبر راوړي د خپل هغه پیغمبر چې نعمت مسلمانانو ته ورکړي دغه نعمت تذکرہ ورکړه او چاته سي انعام ملاو اگر خپل انعام قدر کی اگر خپل انعام سره محبت کی او چا سي انعام ورکړی منعم دغه سره دغه محبت د چا الله سره انعام ملاو طالب ته یو چا دی استاد الله سره انعام ملاو سره نمبر دي کې واقع طالب هغه نعمت هغه انعام ډیر په بهترین انداز سره ډیر په خوشالي سره ډیر په محبت سره قبض کوي او دغه انعام بعض طلبه خودسي یو استاد 100 روپۍ ورکړي بزرګ استاد سر روپۍ ورکړي هغه 100 روپۍ باندې د پاسه خط ولګي چې دا باقي استاد ما تر کله ټول ژوندۍ پټي هغه د استاد انعام دای بیا کچيري په لږ روپۍ څوک دی وروړي 100 روپۍ نه ورکړي ځکه دا د استاد لاس نه ملا شوی انعام ده اگر د قیمت یې کم ده لیکن د په نسبت باندې د قیمت زیات بیا د غوړ عین سره چې چا دا انعام ورکړي دغه محبت نو د انعام لپاره ضروري ده چې انعام سره د انسان محبت او د منعم چې چا دا انعام ورکړي دغه سره محبت نو په انسانيت باندې سي الله رب العزت کوم احسان او کوم انعام کړی د پیغمبر په شکل الله رب العزت د پیغمبر انعام ورکړی انسانيت او دا پیغمبر الله رب العزت ورکړی نو دی الله رب العزت د پیغمبر سره محبت دی او دی الله رب العزت سره محبت د انسان د ایمان جز دغه انسان باندې الله رب العزت د پیغمبر سره محبت
مسلمان باندې الله رب العزت دی پیغمبر سره مینه محبت کچيري مسلمان دی الله رب العزت دی پیغمبر سره محبت نه دا مسلمان نه بلل دی محبت کا تقاضا ده چې انسان د خپل پیغمبر سره محبت وکړي او دغه په نقش قدم باندې روان شي ذکر نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين تر وخت پورې یو انسان کامل مسلمان نشي ګرځیدلی چې تر څو پورې ټول انسانیت نزور ته محبوب خپل مور پلار اهل عیال ته محبوب زنه تر وخت پورې دا مسلمان کامل مسلمان نشي ګرځیدلی حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایي یا رسول الله تو ټول دنیا راته لیکن لزان نه راته حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د لزان تذکرہ دی او چې لزان مستثنا دی او چې کله کله انسان ته تکلیف ورسیږي ازغای کوشي کوتي کوله کیږي درد محسوس دی پردي سړي درد عمر نه محسوس کیږي لکه څنګه چې خپل درد محسوس نو د دې په بنیاد باندې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې لمان ګران نه یو ټول دنیا را نکرا نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو فرمایي چې طریقه وخت پورې انسان کامل مسلمان نشي کېدلای چې خپل ځان نو تکرار نه عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایي یا رسول الله ما قسم په الله رب العزت خپل ځان نو نبی علیہ السلام تو فرمایي الان یا عمر اوس کامل مسلمان چې ځان نو زیات کړه او پیغمبر هر امت ته هر شي زیات ګران لخبر اهل عیال لخبر مال لخبر خاندان لخبر بلار مور لطولنا پیغمبر زیاد ورطا محبوبی پی بدل مسلمان بیا بدل مسلمان کامل مسلمان بدل کیسی دیدل مسلمان ایمان با کامل کچیر پیغمبر یو انسان تا یو مسلمان تا سے مخلوبان دی دعوت گئی لنور اشیاؤنا لنور قبرنا لأهل عیالنا لکورنا تقرار نہیں لأولادنا تقرار نہیں مسلمان به یو کمال ایمان ته حاصل نه ده کمال ایمان باندې حاصل کیږي ده چې کله دغه ټول اشیاء او نزيات محبت د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په حدیث کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي ثلاث تریشیان ایمان وجدا سے چا پیدا کړل بچا کې موجود سو دغه تریشیان وجدا حلاوت الایمان پدې کې د ایمان حلاوت موجود شي د ایمان محمد دغه احساس د ایمان کیږي چې ماته الله رب العزت د ایمان نعمت راکړي څومره فضل کچیر د بدري او صاحب او سعيدي موجود شو نبی عليه السلام فرمایي دغه د ایمان فهم معروف دغه د ایمان په فهم باندې کوشي نبی عليه السلام فرمایي په وګي اول ان يكون الله ورسوله احب اليه سيدنا ټول شیانو الله رب العزت سره زیات محبت دی او دی الله رب العزت دی پیغمبر سره زیات محبت او ټول دنیا کې محبت دی الله رب العزت اوله مرتبه محبت دی الله رب العزت دی الله رب العزت نه الله دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره محبت کوم انسان کسی د وصف موجود شو چې د محبت دی الله رب العزت دی الله رب العزت دی پیغمبر سره نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی دی بل ایمان کو فهم باندې دوم په سبب په انسان کې موجود سی او سړی یو انسان سره محبت دی الله رب العزت دی رضا دی صرف خالص غرض دی الله رب العزت رضا دی یو انسان سره محبت دی الله رب العزت رضا مقصود دریم نمبر نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې دا کفر دومره بد اشکار کفر ته واپس کېدل غلط کار ته واپس کېدل ګناه ته واپس کېدل بدعات ته واپس کېدل یا بدعات یا ګناه یا کفر ورکار کول دومره بدل باندې لګي لکه یو سړی سي ور ته ټوکړه چې یا ور په انسان باندې څومره بد لګي جهنم په انسان باندې څومره بد لګي څومره بد کې راځي دومره انسان ته کفر عمل بد لګي دومره انسان ته کفر عمل ځان ساتي لکه څنګه چې انسان دی اور د ګرمایش نه دی اور د حرارت نه دی اور د عذاب نه ځان ساتي دغه دوی اوصاف په کوم انسان کې موجود شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي دای ول ایمان په خپل باندې کوسي دای په خپل ځان کې احساس دی ایمان دې فن کوي بل حدیث کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي
انس رضی الله تعالی عنہ فرمایي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته یو باندې چې سړی کلی کې لري لري علاقو کې اوسېدو یادي سړی ذمہدار سړی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته راغی او ته فرمایي یا رسول الله متى الساعه یا رسول الله قیامت به کله راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خپل مجالس د قیامت تذکرہ زیاته کړه ځکه چې د انسان محبت د دنیا سره ختم او نبی علیہ السلام فرمایي چې د مرګ په وجه سره د انسان محبت د دنیا سره ختمي نو د قیامت تذکرہ به زیاته کوله یو صحابي نبی علیہ السلام مجلس ته راځي یا رسول الله متى الساعه قیامت به کله راځي نبی علیہ السلام ته فرمایي قیامت ته تیار کړی شي چې د قیامت پوښتنه کوم کار دی کولای چې د قیامت په ورځ ته کامیاب شي یا رسول الله ورته مې داسې عمل نه کړ لیکن دی الله دی پیغمبر سره محبت صرف دا یو عمل خو د نجات لپاره زه امید لرم چې دې عمل په وجه سره دې محبت په وجه سره الله رب العزت ما ته جنت راکړي او ما ته نجات والا فیصله دې الله رب العزت په دربار کې دې ما لپاره وشي چې تا او دې الله رب العزت سره محبت نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل المرء مع من احب قیامت ورځ باندې وای انسان دی غچا سره چې چا سره محبت حضرت انس رضی الله تعالی عنہ فرمایي مطلق خبره دي باندې چې دې اته سړی نوار ویدا چې نبی علیہ السلام دا خبر ورته موږ ورته یا رسول الله دې موږ محبت یا رسول الله دې موږ زیات محبت ته سړی نبی علیہ السلام فرمایي چې تاسو محبت دې تاسو متغرن د خپل پیغمبر سره جنت کې اوس یو حدیث کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته یو صحابي را نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایي یا رسول الله غمجن حالت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ځواني کې لیدل وي فشاش خایسته ځوان طاقتور لیکن مجلس ته راځي غم تکلیف کمزوري سوی نبی علیہ السلام وختانه ورنکي ولې دغه حالت تر باندې راغله نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایي یا رسول الله دنیا کې په ما باندې ډېر غم دی کله چې دا ملاقات ورکم د تاسو ملاقات ورځ را باندې ودی چې تا دیدار ورکم یا رسول الله غمجن غم لري کول لپاره د تا محفل کا راسم د تا مجلس کا راسم د تا چهره مبارک ته وګورم دماغ غم د دنیا ختم محبت مې یا رسول الله خو لیکن یو شی په سره کې ډیر ګرځي غټیا غمجن کړی نبی علیہ السلام مختار ورنه کسی کوم شی یا رسول الله په دنیا کې خو سی زندگی دی مبارک تاسو ملاقات وکړي چې راکېږي لیکن سے کله جنت ته لاړ شو الله رب العزت خدا ته مقام محمود درکړ الله رب العزت خدا ته نبوت درکړ مخ یو عام مسلمانان یا رسول الله په جنت کې ملاقات سره کوي زه په دنیا کې د دې ملاقات نه بغیر وخت نسم دی راوړی همیشه په تکلیف کې یا رسول الله جنت کې باغ جنت مقصد په وسیله د ملاقات نبی علیہ الصلوۃ والسلام تدغه صحابي فرمایي یا رسول الله دې خبرې ډېر غمجن کړې دې خبرې ډېر پریشان کړې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایي چې په جنت کې مو ملاقات کیږي الله رب العزت د آیات را نازل کړي د قیامت په ورځ باندې کوم خلک چې په پیغمبر په نقشه قدم باندې روان شو دغه د انبیاء سره دي صادقین سره وي دي شهدا سره وي دي صالحین خلق سره او غم د صحابي بیا ختم محبت بدسه محبت دي یو مسلمان د خپل پیغمبر سره سره ټول دنیا له اشیاء او ماوراء د خپل پیغمبر سره زیات محبت خپل پیغمبر رضا ته پوری سي دیوان پیغمبر رضا په کوم عمل کې دنیا د خفص دنیا د ناراض پلاو د خفص خاندان د خفص خو سي پیغمبر خفص ولې موږ د تاسو امید په پیغمبر پورې تړلې د کوم مسلمان امید چې په پیغمبر پورې تړلې هغه وسو خپل پیغمبر نه یو سړی په دنیا کې یو دنیاوي کار کې یو افسر پورې امید تړلې هغه ته قسمه تحایف پیش هغه ته قسمه عاجزیان پیش کوي قسمه پستی خوږی خبرې ورته کوي خپل سره بیا په دا کار ولې امید پورې تړل سوی کله چې امید په یو چا پورې تړلې دی د دې خبرې برداشت یغه دا سخت خبره نشي کولای د عمل په دنیا کې نشي کولای چې سبا دې د مجلس تسبق وکړي دا څنګه دي هر مسلمان امید د نبی عليه الصلاه والسلام په شفاعت پورې تړلې چې د ما د قیامت په ورځ باندې خپل پیغمبر شفاعت د مقتضى یقین او د مقتضى امید چې الله رب العزت باندې موږ د تاسو شفاعت
خو لیکن شفاعت په دې غچا کې چې د محبت خپل پیغمبر سره حقيقي محبت یې چې خپل محبت نه په خپل باندې واسو دعوت اجل لیلا او مجنون خبره خلق به غلار باندې ولاړ او چې مجنون يم شي دې چکري بل پر سیوینو نمبر راغی سیوینا مجنون وای ټول ورته سیویني مجنون بل موږ دې شګو محبت الله رب العزت هغه محبت وکړي چې تکلیف نه باوجود هغه محبت نه انسان نه تکلیفات ورته راځي د دنیا مصیبتونه راځي لیکن په هغه محبت د نبی عليه الصلاه والسلام باندې مستقیم او مضبوط ولا بیا هغه محبت د نجات والا ذریعہ د انسان لپاره ګرځي نبی عليه الصلاه والسلام یو صحابیه انصاریه صحابیه د مدینه منوره اوسېدونکې کله چې د احد جنگ راغی څلور کسان یې کو شهیدان پلار یې شهید شو زوی یې شهید شو خاوند یې شهید شو ورور یې شهید شو نبی علیه الصلاة والسلام په باره کې اوازه کافرانو وکړه چې نبی علیه الصلاة والسلام شهید شو خلک راووتل د مدینې منورې زنانه راووتلې چغې ویلې څه وشول پیغمبر علیه الصلاة والسلام په احد کې شهید صحابه ډېر صحابه شهیدان دغه ملي کور نه راوځي کله چې صحابه واپس را روان دي مدینې منورې ته هر صحابي ته بلار کې درې پردهدار زنانه پرده یې کړې د صحابي نه پوښتنه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ورته یې خاوند دي دا غږ نه پېږدي غرض نه پېژني بل صحابي نه پوښتنه کې نبی علیه الصلاة والسلام څه هغه ورته یې بچی دی بیا په دا روان دي چې بل صحابي نه پوښتنه کې نبی علیه الصلاة والسلام څه هغه ورته یې ورور دي شهید شو بل ورته یې پلار دي شهید شو پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې شکل سترګې ولګي فرمایي دا جمله او فرمایله چې یا رسول الله دې نه ورسته چې څومره غمونه دي غمونه ما ته غمونه نشکاري چې صرف د تاسو ته چې الله رب العزت څوک در په ژوندۍ درکړه الله رب العزت د دې حادثې نه بچ کړی ما ته خپل بچیان ما ته خپل خاوند ما ته خپل پلار ما ته خپل ورور د کار زیات محبوب نه ما د تاسو محبت ته چې تاسو الله رب العزت زندگی درکړه دا دای د کلمات ټول خاندان سره محبت بدسي محبت چې په تکلیف او غم مصیبت کې به د نبی عليه الصلاه والسلام طریقې نه پرې کول شي نن خو محبت تعبیر ډېر کیږي هر څړی زم کې هر څړی لیکن چې کله غم راځي کله خوشحالي راځي بیا محبت کې بیا د خپل خواهشات نفسانیه وسره حضرت علي بن زيد رضي الله تعالى عنه دا یو صحابي مسیلمه بن کذاب دا یو د درواغو پیغمبر نبی عليه الصلاه والسلام په تور د درواغو د پیغمبري دعوه یمامه یو علاقه بیره چې کده یو خپل ځان ته مکه مکرمه جوړ کړل خلک به را بدل پیغمبري دعوه یې وکړه حبيب رضي الله تعالى عنه نبی عليه السلام ولې استقامت ورس دغه ظلم سٹارټ کړی دی ظلم یې شروع کړی ورسره دعوت دین وایي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یې دا کار کړی خلک دې گمراهی طرف نه ووله خلک دې الله رب العزت دې دین نه وایي کوه خپل دې سره جهنمی کو خلک په جهنم ته بیا حبیب رضی الله تعالی عنه ورسی یمامه ته ولاړ دی بیا روان دعوت دې دین ور هغه ډیر ظالم مسیلمه ابن کذاب حبیب ته په ما باندې ایمان راوړل د مدینه منورې پیغمبر پرې ما پیغمبر باندې کنه حبیب رضی الله تعالی عنه انکار کو ستا پیغمبر سے سوړو معنا ما وتا کې د پیغمبري علامه موجود نه دي پیغمبر نو ورسته بل پیغمبر گرفتار خلک راوړل بار بار دې دغه اقرار کول مختل سے ما باندې ایمان راوړل لیکن ته انکار حبیب رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې ما ایمان راوړل غیر ایمان دروازه قزام لعین یو لاس پر کټ کیږي بیا ورته اقرار وړاندې کوي بیا انکار کوي بل لاس کټ کیږي یو لاس بل لاس کټ ولا بل کټ تر دې پورې چې مذهب باندې پر باندې نظام باندې انکار او ځو کټ بیا د حضرت حبیب رضی الله تعالی عنہ بیا دې سوال کې چې ما باندې ایمان راوړل ته به نجات ملاو دې ورته فرمایي سر ورته شوري چې زه په تا باندې ایمان نه راوړم مسیلمه خپل او جامو ته یې سره ګرځو حضرت حبیب رضی الله تعالی عنہ شهید خبر مدینه منوره ته رااله یا رسول الله تاسو کوم استاد یې غلې تاسو کوم کس یې غلې وایي یمامه ته مسیلمه لپاره
هغه په شهادت باندې ورسول مور خبره سول د مسیب د حبیب رضی الله تعالی مور څوک دی څومره زړه الله رب العزت ورکړي دغه مور د حضرت حبیب رضی الله تعالی عنه ورته فرمای لهذا اليوم رضعته لهذا اليوم ارضعته دغه ورځ ته چې دا نن ورځ کومه په ده باندې راغلی دلته د شهادت هغه لوی مقام میراث شوی د ده جسم ټوټه ټوټه څه د نبي علیه صلات وسلام په ناموس باندې د نبي علیه صلات وسلام په عزت باندې د نبي علیه صلات وسلام په عشق او په محبت باندې دغه ورځ ته ما نن زیږولی وی او دغه ورځ ته ماتم ته یې ورکړ محترم ورونو د هر مسلمان به د خپل پیغمبر سره محبت دي د ټولې دنیا زیات محبت په دې انسان دی الله رب العزت دی پیغمبر سره بیا به دغه محبت د انسان د نجات ذریعه ګرځي که چیرې محبت د انسان کم وي له نورو اشیاو د نبي علیه صلات وسلام سره دغه محبت بیا محبت نه ده دغه ایمان ناقص ده دغه ایمان کې نقصان ده دغه ایمان کې علت موجود ده دغه ایمان د بیمار انسان ول ایمان ده دغه ایمان د انسان لپاره د نجات لپاره کافی نه انسان لپاره چې کوم ایمان د نجات لپاره کافی کیږي هغه کامل محبت د نبی علیه صلات وسلام سره الله رب العزت دی او ماته د تاسو ټول ته دې خبرو باندې د عمل کولو توفیق راکړي او الله رب العزت دې موږ تاسو په زړه کې د نبی علیه صلات وسلام سره حقيقي محبت داخل کړي واخر دعوانا